ما عزتمندو د دې جیل په شاته دروازه په مین ګیټ چې وردن کې نو شاته په دې جیل په دروازه لیکلي وای او د 2 منټو نه راو د ټول عمر بے غیرت راغلی او د 2 منټو نه راو د ټول عمر دله رالی نو الته بیا دی ته دا دله لپس چې دی نو په دې باندې دی غیرت نشي کولی الته بیا د هغې دی جواب نشي کولی اول ته چې ورته یو سپی بیا وایي پاسه نو پاسې لته وله ورکړي وایي پاسه هغه ځای تک شه او پاسه هغه ځای ته شه نو بیا دی چې دی نو حل اس نشي کولی او په دې دنیا کې موږ او تاسو برید تاوو موږ او تاسو تماچه راخلو موږ او تاسو ماشین راخلو موږ او تاسو ټوپک راخلو موږ او تاسو ډانګ راخلو او د خپل رور بای سر ماتو زما ماته دی یو انسان راپاسي او ماته دی وایي چې پلاني دشمني کوي او هغه کامیاب شو یا ماته یو انسان وایي چې پلاني چې کم دی نو ډس کوي او هغه کامیاب شو یا ماته یو سړی وښیي چې پلانو دشمني کړې ده او هغه دومره ګټه کړې ده زما عزتمندو په دشمنو په مرګونو او په دې سيزونو باندې نه په دنیا کې ګټه شته او نه پکې په آخرت کې د الله تعالی صفا الفاظ دي چې چا یو مسلمان بے ګناه قتل کو وای داسې شو چې د ټول انسانیت قتل کو او د در پر همیشه وای لهم خزي په دنیا ولهم په الاخره عذاب الیم دا په سیب ناست داسې را په سیب کنه وای د در پر په دنیا کې به شرمندګي نو څه شرمندګي په دې عدالتونو کې کړيږي او زی او راضي په دې کچرو کې اتکړی وته پرتی بیړی وته پرتی که تاسو یو ورځ له جیل ته ما بوتلی کنه یو ورځ له یا یو غنټې له تاسو په لا یقینو کوي بیا که تاسو له په دې مخ څوک سپېړې درکوي تاسو به وایي چې خیر دی دا به برداشت کړم خو هغه شی نشم برداشت کولی زما عزتمندو د دې جیل په شاته دروازه په مین ګیټ چې وردن کې نو شاته په دې جیل په دروازه لیکلي وای او د 2 منټو نه راو د ټول عمر بے غیرت راغلی او د 2 منټو نه راو د ټول عمر دله رالی نو الته بیا دی ته دا دله لپس چې دی نو په دې باندې دی غیرت نشي کولی الته بیا د هغې دی جواب نشي کولی اول ته چې ورته یو سپی بیا وایي پاسه نو پاسې لته وله ورکړي وایي پاسه هغه ځای تک شه او پاسه هغه ځای ته شه نو بیا دی چې دی نو حل اس نشي کولی او په دې دنیا کې موږ او تاسو برید تاوو موږ او تاسو تماچه راخلو موږ او تاسو ماشین راخلو موږ او تاسو ټوپک راخلو موږ او تاسو ډانګ راخلو او د خپل رور بای سر ماتو زما عزتمندو لږ غوندې هوش پکار دی لږ غوندې عقل پکار دی لږ غوندې صبر پکار دی لږ غوندې تعلیم پکار دی لږ غوندې د الله او د الله د رسول طریقه پکار ده لږ غوندې په خپل ځان کې د ایمان راوستو جذبه پکار ده چې زما نه د ورور مسلمان ضرر دته ونه رسي مسلمان چاته ویل شي نبی علیه الصلاه والسلام نه تپوس کیږي وای مسلمان څوک دی وای مسلمان هغه دی چې د چا د ژبې نه او د لاس نه بل مسلمان ته تکلیف میلاو نشي نو دا مسلمان دی د دې مطلب دا شو چې د چا د ژبې او د لاس نه بل مسلمان ته تکلیف وي هغه مسلمان نه دی نو زما عزتمندو موږ نه چې څه ګناه شوي دي تر اوسه پورې موږ نه څه ګناهونه شوي دي په هغې باندې موږ په صدق دل سره توبه وباسو الله تعالی ته رجوع کړو د الله د پیغمبر طریقو ته رجوع کو صحابه کرامو طریقو ته رجوع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما صحابه په شان دستور دي کم پس چې اقتدا کوي نو داغه اقتدا کوي نو زما عزتمندو چې منګه او تاسو خپل ځان ته د خپل پیغمبر او ورپسې بیا د صحابه کرامو زندگی مخې ته کیدو چې دی په دې دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی دی دی په دې خپل بای بندۍ کې خپل په خپلو قبیلو کې دغسې په خپلو کلو کې په خپل چم ګوان کې یو بل سره څه کړي دي چې موږ او تاسو هم هغسې وکړو نو زما